أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورة الاعراف منگا شروع کرے ہو. پدی سورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلے ذکر کے دی. یو مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے پدی باندې واقعہ د موسی علیہ السلام ذکر کولا. جو ګور موسی علیہ السلام تا قدم په قدم هغه باندې مصیبتونه راغلي او پریشانې راغلي. هغه ځړ نو تنگ کړي کله د دشمنانو طرف نه چې الله تعالی وی تباہ او برباد کړو. د خپل امت د طرف نه د بنی اسرائیل د طرف نه هغه مسله بیان کړی دا او تم مسله بیانوا. اور داو منونکو کی چاچی موسی علیہ السلام نافرمانی وکړه نو الله تعالی په دبرین عذاب راایستو. الله تعالی تباہ او برباد کړو. او باز دسی په بنی اسرائیل او یهودو کی چې هغه خپل دین مسخ کو په هلو بهانو سره هلي بهانه شروع کړي نو الله تعالی د دې وجنم تباہ او برباد کړو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. د دې زنه هغه واقعي طرف ته اشاره ده چې دې په دین اسلام کې ځان طریقې جوړې کړې وي، ځان هلي بهانه جوړې کړې وي. یو علاقه وا ایلنمو اور دا دریاب په غاړه باندې وا. وس دیتا دا وادي داودی ورته وي، عقبه داودی ورته ویل کېږي. نو دا د دریاب په غاړه باندې وا. دی باندې دا منشیو چې تاسو به د هفتې پر ورځ باندې افطار نه کوئ، د هفتې پر ورځ باندې صرف د الله رب عبادت به کوئ، مهی به نه نیوئ. نو دوی اول منع شو، بیا د هغې نه بعد هیلې بهانې شروع کړي. بهانې دا امام ابوبکر الترتوشی المتوفا 550 هغه کتاب دی الحوادث. هغه ذکر کوي چې دې کې یو کس لاړو دریاب غاړې ته، د هفتې ورځ وه دریاب غاړې ته لاړ. امتحان دې ته ویلی شي چې کله امتحان وي نو هغه شی ډېر میلاویږي. نو د هفتې دا ورځ چې وه په دې ورځ به دا مهم د انتها ډېر راتلو. او د اتوار ورځ د منګل ورځ په دې ورځ باندې بلکل مهم نو. نو چونکې دې باندې امتحان و چې په دې ورځ باندې او مهم نه نیوئ نو په دې ورځ باندې به مهم ډېر راتلو. یو کس به لاړ د دریاب غاړې کې به اودس کول، په لاس کې به چې ماهی راغی نو شاته به یې غذار کو او بیا به یې کور ته راوړ پوخ به یې کو. بیا به چې ورته وي چې دا دې ولې دا خو ما په خپله نه نیول بلکې زما لاس ته راغلی او ما شاته غذار کو راوړ مې دی، ما خو نه نیول په خپله راغلی. دا یو کس واقعه وه. کور ته راغی نو ښځې ته یې وي چې څه دې پخکړ دي؟ هغه یا چرګې والا مخکې ته کېښود او دا مې پخکړلی. دا چا راوړي؟ ما خو صرف دال کور ته رالېږي دي. دا د ګاونډیانو بانګیو ډېر بانګونه یې ویل، زه یې تنګه کړم، زه ولګېدم، حلاله مې کړه، جدا مې تاسو مخې ته کېښودو. نو هغه ورته داسې کار دی چې نن نه بعد دا کار ونه کړې ځکه دا خو حرام دی، د پردی شاه بغیر د اجازت ته تا حلال کړی دی، ما ته دې مخې ته کېښودو. هغه وی صحیح ده. بله ورځ چې دی راغی دال یې ورته مخې ته کېښودو. هغه ورته ولې بل څه نه ویشته دی خو هغه حرام دي. داسې کار دی چې زمونږ په اوبو کې پخ شوی دی، زمونږ مثاله پرې لګېدل ده او چا چې پخ کړی دی هغه هم زما ښځه ده. نو لهذا دا اوبه به صرف واچوه ما ته. دا چرګ دا دې په خپل ځای باندې خو دا چې کوم سالم دا خو زمونږ دی، دا ما ته واچوه. نو ښځې کړی راواغست، سالن یې ورته اچول. نو دې کې به د چرګ پوټی به چې راته دې ښځې به دې چمچ سره دا چرګ پوټی افا کول. نو دا څه کوي؟ هغوی دا ذکر کومه چې دا سالن خو زمونږ خپل دی، خو دا چرګ خو حرام دی که نه، دا خو تاویز به دا نه خورم. نو هغه ورته جو خود آئے اس کو آنے دو، چې کوم په خپل راځي هغه پرېږده. نو دا هم دي دا هیلې جوړې کړې وي، جو خود آئے اس کو آنے دو، دا خو په خپله راغلی شاته یې غذار کړو. نو دې کې چې بل ته پته ولګېده چې هغه بل هم شروع کړو، بل هم شروع کړو، دې کې ټولې محلې را کار شروع کړو.
چا به چې ورته وي دا خو منه راغله نو منه د نیونه نه راغله دا خو په خپله راځي. او بعض مفسرین دا وایي چې دوی به د هفتې په ورځ باندې ډنډونه جوړ کړو، چې ډنډونه به یې جوړ کړو نو دا مین به راتله په دغه ډنډونه کې، چې ډنډ ته به راغلو دې طرف ته به لاره بنده کړه، نو چې لاره به بنده کړه هغوی به واپس نه شو تللی. نو چې کله د 4 ورځ به وه دوی به لاړ هغه ډنډونه به یې خالي کړه، مین به یې راوړه پورته. چا به چې ورته دا ولي دا خو مونږ نه دي نیول، دا خو په خپله ډنډونو ته راغلي، په خپله ډنډونو ته راغلي، خو تا خو ورته لار کړ وته نه، هغوی یې ورته لاره بنده کړ وه. نو دا هیلې بهانې شروع کړې، یو دا کار وکړو بل وکړو، پوره محلې دا کار شروع کړو. نو چې شروع کړو بیا پته نه لګي چې چا اول شروع کړو، نو دا ځانې طریقې جوړې کړې، نو الله تعالی پې عذاب راویست. او چې کله دوی دا کار وکړو نو 3 قسمه خلک جوړ شو، 3 فریقه جوړ شو. یو هغه فریقه وه چې هغوی دا غلط کار کول، او دویم هغه جماعت و چې هغوی ورته وي دا کار مه کوئ، او دریم هغه جماعت و چې هغوی غلي پاتې شو. نو کوم چې ساکتین و غلي وو هغوی به هغه کسانو ته چې هغوی نهي عن المنکر به یې کول، وی به ورته تاسو ولې دې خلکو ته نصیحتونه کوئ، دوی خو بستي نه. هغوی به جواب کوي معذرة الی ربکم، مونږ ځکه دوی ته دعوت ورکوو چې سبا د رب په دربار کې الله تعالی ته دا عذر پیش کړو چې مونږ ورته مسله رسولې وه. یو دا، دویم دا ولعلهم یتقون، شاید چې دوی ځان بچ کړي د دې کار نه. دي نو دا 2 وجې دي، د دې وجې نه مونږ دوی ته دا دعوت ورکوو. نو چې کله دوی په دې غلط کار کې مصروفه شو نو سهار مالې دا کم کسان چې نهي عن المنکر کول چې سهار پاڅېدو خاص محلي والو اواز نه راځي، دوی داسې شوي چې لاړې سیمې کو نو د هغوی نه بیزوګان او بندرګان شادوګان پې جوړ شوي. نو الله تعالی په دې ځای کې ذکر کوي چې ما هغوی نه بندرګان او شادوګان جوړ کړو، لیکن کم کسان چې غلي پاتې شوي د هغې په باره کې قرآن هم غلی پاتې شوی. اور اصول دا وي الفاعل والساکت سیان، څوک چې غلط کار کوي او بل یو کس دی هغه ته دا قدرت شته چې په ژبه یې منع کړي یا یې په لاس منع کړي او دویم دا کار نه کوي، نو عذاب چې راشي دا دواړه به یو شانتي وي شریک. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي چې الله رب العزت یو فرشتو لېږله چې لاړه شه ته او دا فلانې علاقه کلی دا وغواړه وه، چې هغه فرشته راغله نو هلته یو عبادت ګزار ولاړ دی. او حدیث کې راځي چې عبادت ګزار چې د سترګې طرف برابر باندې و هغه د الله تعالی نه فرمانی نه کړ، مسلسل د الله عبادت به کول. فرشتو واپس لاړه وی یا الله هلته داسې کس دی چې هغه مسلسل ستا عبادت کې هغوی د ده نه شروع کړه. ویده که په دې محله کې به غلط کارونه کېدل او د ده په اوچلې باندې هغه دغه هم نه دی راغل بل څه هم نه دی راغل، لهذا د ده نه شروع کړه. د دې نه معلومېږي چې نهي عن المنکر دا فرض عین دی. یو ځای کې غلط کار کېږي نو ته به یې منع کوي، او د منع کولو 3 طریقې دي. او یو طریقه ده من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، یو سړي منکر ولیدو نو پکار دی چې په لاس یې بند کړي، فإن لم يستطع فبلسانه، که په لاس طاقت نه وي نو په ژبه دې د هغې د نکارت اظهار وکړي چې دا کار غلط کوي، او که دې طاقت هم نه وي نو فبقلبه، په زړه کې دې بد وګڼي، او دا د ایمان آخري درجه ده. بس یو سړي په زړه کې هم بد نه راځي نو معلومېږي دا چې دا بالکل مؤمن نه دی، رب العزت د هغوی نه خاموشه پاتې شوی دی. او د اصولو نه معلومېږي دا چې هغوی هم په عذاب کې شریک شوي دي. واسألهم تپوسو کا تدبینا عن القرية التي فبارد هغه کلي کې كانت حاضرة البحر چې د دریاب په غاړه باندې و. حاضرة البحر دریاب ته حاضر یعنې د دریاب په غاړه باندې دا کلی و. ایلا او دا سوال ورته ځکه وي د یهودو به انکار کول چې موږ نه شادوګان نه دي جوړ شوي، خو الله ته شادوګان جوړ کړو. نو د دې لپاره ورته الله وایي چې تپوس ته وکړه الله ته شادوګان ولې جوړ کړي. دې کې نقطه دا ده چې د دې ظاهري شکل او صورت د تابعدارۍ و، ظاهري کې خو دې تابعداري کوله چې نه موږ خو د هفتې پر ورځ نه یو په خپله راغلي دي، لیکن حقیقت کې دا نافرماني وه. نو الله تعالی چې داسې ځناور جوړ کړو چې د هغوی ظاهري شکل او صورت هغه د انسانانو دی لکه شادو، خو حقیقت کې هغه ځناور دی. ځکه جزاء الفعل من جنسه، څرنګه چې انسان ګناه کوي د هغې مطابق ورته سزا میلاویږي. او دوی د 3 ورځو پورې ژوندي و، د هغې نه بعد مرداران شو. بعض خلکو کې مشهور ده د بندرګان او شادوګان، وایي دا هغه پخواني بني اسرائیل دي. دا خبره بالکل غلطه ده. هغوی 3 ورځې پورې ژوندي و او بیا بالکل تباه شوي دي، ختم شوي دي. دا شادوګان د هغوی نه مخکې مو، دا نسل د مخکې نه را روان دی.
هغه 3 ورځې پوری جنجو او د هغه نه بعد ختم شوی دي. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي تَپوسُ کَد دینا په بار د هغه کلی کې كانت حاضرة البحر چې دا کلی د دریاب په غاړه باندې اذ یادون فی السبت هر کله چې دی زیاته او کو فی السبت پرځي د خالق اس ساتي هر کله چې راته ودیتا هیتانو مهن د یوم سبت پرځ د هفتی باندې شوران ښکارو بالکل ښکارا وراتلو دې چې د حرام مال ډیر وی او د حلال مال لګوي. قرآن کې مله ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر تعجب کیا چې تعالی را زیاتواله د حرامو لیکن تبا حلال باندې اکتفا کوي حرامو په څه باندې اگر چې هغه ډیر ولي نه وي نه چې کله رافتي روز بوا نشرعا مخ روان ويوم لا يثبتون او کما رز دافتی بچینا والا تاتیهم نبرات لدیتا مخامخو كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون دارنگا زمین حکم فبیبانی بسبب ددیبانی چودینا فرمانی کو انکی دا اللہ تعالی حکم ٹکراو کو نو چکل ادیدا غلط کار شروع کو نو 3 قسم ڈلی جوڑی شو جو خدا غلط کار کو انکیو او دیم الناهین عن المنکر چې د منکر نه به دی منع کول او دریم هغه چې کوم ساکتینو خاموشو. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما د دې نه د هغه خلکو حالت ذکر کوي چې کوم ساکتینو خاموشو په خپل امر بالمعروف نه یعنی المنکر نه کو او چا چې امر بالمعروف کول هغه نه منع کول وراسه بار برتا شوی چې دا کار مکو دا کار مکو دې خلکو ته دې خو منی نو. وإذ قالت أمة منهم هر کله چې یو جماعت د دینا لما تعظون قوما ولنسیات کوي د قوم ته الله مهلكهم چې الله به هلاک دي لرا او معذبون یا عذاب ورکوم چې الله دي لرا عذابا شديدا عذاب ډېر سخت. هغه په جواب کې قالوا يا معذرة الى ربكم یعنی لا تعذر معذرة دپار د عذر الى ربکم تاسو د رب مخیتا دې دپاره مونږ نهي عن المنکر کوو چې سبا د الله تعالی په دربار کې زموږ غاړه ونیوي ولعلهم یتقون او د دې دپاره چې دوی ځان بچ کړي د دې ګناه نه. دا 2 وجې وي یو دا معذرة الى ربکم دې نه معلومه شو چې نهي عن المنکر دا په هر وخت کې فرض عین دی اور ولعلهم یتقون اور دې وجه دا چې شاید چې دې ځان بچ کی اور دا ګناه پرېږدي. واسألهم عن القرية تپوسو کا د دینا په وردا کلی کې كانت حاضرة البحر چې د دریاب په غاړه باندې و اذ یعدون فی السبت هر کله چې دې زیاته او په پرځي د خالق کې اس ساتین حیتان هر کله به چې راتله دوی ته مې د یوم سبت پرځي د هفتې باندې شرعا مخامخام ويوم لا يثبتون او كما رز ويوم لا يثبتون كما رز دافتي ولا تاتين نبرات لديتا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون دارنگ ازمی حکم فدیوانی فسوف ددی چودینا فرمانی کونکی. وإذ قالت أمة من مارکلسی یو جماعت ددینا لما تعظون قوما ولنسیات کردس قومتا اللہ مولکم چلا علا کونکر دیل رعاو معذبهم عذابا شدیدا یا سزا ورکړي تا سزا ډېره سخته. قالوا معذرة الى ربكم وی هغوی د پاره د عذر پیش کولو ستاسو د رب مخې ته ولعلهم یتقون او د دې دپاره یتقون چې دوی ځان بچ کړي د دې ګناه نه. واسألهم تپوسو کا ته د دې نه عن القرية التي په باره د هغه کلي کې كانت حاضرة البحر چې دا کلی په غاړه د دریابو